مشوره پې کوو. د حلقہ پی کے 27 آزاد امیدوار سید علی شاہ ساکن سوراتا چارپائی یعنی کٹ انتخابی نشان ملو شو. د سورا کمالزو او د علاقې مشرانو سید علی شاہ د انتخابی نشان د پاره د ریټرننګ آفیسر دفتر ته د گاډو په یو غټ جلوس کې ورسو. نامزد آزاد امیدوار سید علی شاہ ته د ګلونو خارونه واچول او د ټولو مشرانو او ځوانانو په مشوره سید علی شاہ د چارپائی یعنی کٹ انتخابی نشان واغستو. میډیا سره د خبرو په وخت آزاد امیدوار سید علی شاہ اوی چې کټ د عزت نشان او د پښتنو د حجرو درناوی دی. هغوی اوی چې زما د پاره انتخابي نشان سمانه نه لري، زما د پاره د علاقې مشران او ځوانان د قدر وړ دي. د هغوی ز انتخابي نشان یم او ان شاء الله ټول به په شریکه په 8 فروری د کټ په نشان مهر لګوي. سید علی شاہ اوی چې زه د ځوان کول هم شکریا ادا کوم چې زما بیانیه په سوشل میډیا مخکې بوزي او چې چرته هم د سپورټس پروګرام وي ما مهمان خصوصي کوي. سید علی شاہ اوی چې ان شاء الله ما سره د ځوان کول د ترقی او خوشاله پروګرامونه شته او ان شاء الله چې کامیاب شم په عمل کې به راولم. آزاد امیدوار سید علی شاہ زیاته کړه چې ما سره اکثره سیاسي پارټو او آزاد امیدوارانو د اتحاد د پاره رابطې کړې وې خو ولې موږ متفق نشو او زه یوازې الیکشن ته ولاړ یم. هغوی ووی چې د پارټۍ سپورټ را سره نشته خو د علاقې مشران او د حلقه پی کې 27 غریب اولس مې په شا ولاړ دی چې زما د پاره د فخر او ویاړ خبره ده. سید علی شاہ اوی چې آزاد الیکشن کوم چې کامیاب شم حکومتي ډلې سره بکینم او علاقې له به ترقی او خوشحالي راوړم. آزاد امیدوار اوی چې زمون خلکا د ترقی په دور کې رستو پاتې ده، دلته خلکو ته د روډونو صحت او لارو کوڅو مسلې دي. هغوی زیاته کړه چې زه د خلکو د مسلو خبر یم او ان شاء الله ټولې محرومې به ختموم. سید علی شاہ وایي دا راته ووایه تاسو د آزاد امیدوار په حیثیت باندې کاغذات نامزدګي جمع کړي او نن هغه ورځ راغله چې تاسو ته نهه لاټ شو چارپائی ستاسو نشان دی، څه وایې په دې حواله؟ السلام علیکم. عمران بونیری صاحب ډېره مننه، قدرمن چې عزتمن شي او د نور ټول میډیا د ملګرو او زما د سورا د کمالزو مشرانو امزولو کشرانو او دې سره چې کوم دی زموږ د اګارې کوم ملګري راغلي دي، ناوګۍ راغلي دي، کوګا راغلي دي، ټول په جمع السلام علیکم او ډېره مننه قدرمن شي عزتمن شي چې تاسو دوره په شارټ نوټس باندې خپل قیمتي ټایم ویستو او ما سره د یو لوی جلوس په شکل کې چې کوم دی دلته رالی او ستاسو په خوښه باندې مونږ دا نښه چې کوم دی دا کټ دا مونږ نن فاینل کو. دا درخواست ما پرون ورکولی شو خو په دې وجه باندې مونږ درخواست نه ورکړی چې مونږ وی راشو او مونږ ټول په شریکه باندې په خوښه باندې چې کوم دی دا نښه چې کوم دی مونږ خپله چې کوم دی والو. نو هغه نن ټول تاسو په دې باندې متفق شوئ چې دا کټ چې کوم دی دا زموږ د عزت نښه ده او دا کټ چې کوم دی دا مونږ زموږ انتخابي نشان دی انشاءالله او په روان الیکشن کې په 8 فروری باندې په 8 باندې په کټ باندې به چې کوم دی مونږ د خپل مهر وهو او انشاءالله دا کامیابي به چې کوم دی د خودوخیل او مندن لپاره ترلاسه کوو انشاءالله. دا راته ووایه تاسو چې کاغذات نامزدګۍ دپاره راغلي وی هغه وخت تاسو څه تاثرات اوس تاسو د دومره خلک ځان سره راوستو څه پروګریس یې نه په دې خپل کار کې کنه دا راته عذر جان ډېره مننه قدرمن چې عزتمن شي. الله ګواه دی که زما دومره یقین و چې زمونږ دا خلک په دوره موږ سره روزي او راپابسي او نن الحمدلله ټول کمالزي هر سړی چې کوم دی د هغه په خوله باندې دغه یو خبره ده چې موږ به سید علي شاه له ووټ غواړو او سید علي شاه له به ووټ ورکوو. نو زما هغه چې کومه توقعاتو نو الحمدلله د هغې نه چې کوم دی 100% چې کوم دی نن هغې نه روان یم او دا به انشاءالله نور هم سیوا کېږي. دا راته وایي تاسو نه زموږ یوت چې زیات انسپایر دی ځکه تاسو بار بار دا یوت ټارګټ کوئ په خپل سپیچ کې وجه څه ده دی راسره لږ شریک کړي. ګوره نن خو زمونږ 63% 63% چې کوم دی زمونږ یوت دی دا 18 نه والا تر 50-60 سال پورې چې کوم هلکان دي او زیات تر خلک چې کوم دی هغه بېروزګاره دي او دغه روزګار په چکر کې چې کوم دی زموږ خلک څوک پینډو ته ځي او څوک چې کوم دی نو بار ملکونو ته ځي. نو زه یم چېرې کم از کم لومبی خو زموږ تعلیم چې کوم دی زموږ حق ته پکار ده چې هر سړی تعلیم وکړي نو چې کوم د تعلیم نه پاتې شي نو چې هغې ته موږ هنر ورکړو او چینج چې کوم دی د همیشه لپاره دغه یوت او ځوانان چې کوم دی دوی راوستي دي. سید علی شاہ وایي دا راته ووایه نور آزاد امیدوار په میدان کې دي، مختلف سیاسي جماعتونه هم په میدان کې دي، تاسو د آزاد امیدوار په حیثیت باندې ولاړ یې رابطې د سره چا کړلي د اتحاد یا د نور څه؟ عمران بھائی دا 3 ورځې مخکې چې کوم دی نو په کنکووی کې د خان بھائی تدولي خان بھائی په ځای کې زمونږ د مندن د چملا او د مازی 8 واړه امیدواران چې پای کې آزاد هم شامل او پکې د پاټو ممبران چې کوم دي نو کینډیډیټ اپ کې هم شامل او 8 واړو چې کوم دي نو مونږه دا مشوره وکړه چې مونږ یو امیدوار راولو. نو پای کې هر یو امیدوار چې کوم دی خپل رای ورکړه
ما رای دا ورکړې وه او اوس هم دا ټول مرګي چې کوم دی د مندړ قامي جرګه چې کوم دی نو هغه د دې نه خبر ده د امیدواران چې کوم دی هغه هم خبر دي. ما ورته زما دا خواهش نه دی چې زه ممبر جوړ شم یا زه منسټر جوړ شم. زما خواهش دا دی چې زمونږ د حلقه دا په حکومت کې راشي. نو دوی ته ما وویل چې تاسو د میرټ په بنیاد باندې په دې اتو امیدوارانو کې یو امیدوار مخې ته راولئ، دا قابلیت وګورئ، د هغه تعلیم وګورئ، د هغه اپروچ وګورئ او د هغې نه بعد فیصله وکړئ او یو کس چې کوم دی امیدوار کړئ. अब زمونږ متفقه امیدواري خو دا کس به چې کوم دی ازادي بېشکه ما ورته په دې کبیر باندې لاس کېدی خو دا به زمونږ ازاد امیدواري د دې دپاره که چېرې فرض کا په صوبه کې د پی ټي آی حکومت جوړېدو نو کبیر ته زمونږ هېڅ قسمه ګیله او خفګان نشته. دی د لومبۍ چې کوم دی ډړ شي او پی ټي آی دې جوین کړي. خو فرض که په صوبه کې حکومت نه جوړېدو نو بیا به لکه سردار حسین بابک صاحب په شانتې او د کبیر والد صاحب چې کوم دی جمشید حاجي صاحب هغې زمونږ 15 کاله ضایع کړي دي. نو دغه ته مونږ نه یو تیار او په ازاد حیثیت تاسو څوک هم په دې اتو کسانو کې یو امیدوار جوړوئ نو زه هغې ته تیار یم. او ما ورته بېشکه تاسو د کنډو نه هغه ټه چې کوم دی خو د خودخیل چا سره خبره کوئ او د پاټۍ ملګري وي او که آزاد وي که هغه آزاد ودرېږي نو بالکل زه ملګرتیا کوم. زما مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دا دی چې زمونږ د حلقه په حکومت کې راشي. زما سوچ دغه دی. دا راته مو وایي سید علي شاه بھائی په 8 فروری باندې عوامو په تاسو باندې اعتماد وکړو او تاسو ممبر صوبایي اسمبلی جوړ کړئ او بیا تاسو چې څنګه وایي حکومتي پارټي م جوین کړه په اقتدار کې مراله د خلکې کمې داسې محرومې دي چې هغه تاسو په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوئ. ډېره مننه. زما په لومبۍ ترجیح چې کوم دی هغه صحت دی. موږ ته په صحت کې ډېرې زیاتې مسلې دي نو په هغې باندې به انشاءالله زه صحت باندې به سټارټ اخلم او هغه زه په لږ په لیمیټډ فنډ کې او دا اویلیبل ریسورسز چې کوم دي موږ سره دا موجوده وسایل چې کوم دي په دې کې به زه انشاءالله په دې باندې سټارټ اخلم. د هغې نه بعد چې کوم دی تعلیم دی بیا چې کوم دی زموږ سره د انفراسټرکچر یو ډېره مسله د روډونو د سړکونو د لارو د کوڅو د دې نه علاوه زموږ د روزګار یو ډېره لویه مسله ده. د تعلیم په مد کې موږ ته بلا ډېرې زیاتې مشکلات دي نو په هغې باندې او دغسې د بجلۍ چې کوم دی نو هغې مسلې دي نو په هغې باندې به کار کوو او انشاءالله چې تاسو زه امیدوار ممبر کړم نو زما هلته کې په حکومت کې راتلل 100% چې کوم دی شور دي. خو که بیا هم زه په دې خبره باندې پوه شم چې زه لکه دا اوس چې کوم زمونږ د بلدیاتو ممبران دي که هغه نصیب خان باچا دی او که هغه دا نور دي او یا زمونږ دا 3 ټنیور کې زمونږ چې کوم ممبران په اپوزیشن کې رالو او زه په دې پوهېدم چې تاسو ټایم ضایع کوم نو ما به هغه ټایم د خپلې ممبرانو استعفا ورکړي او تاسو ته به هم چې راشئ هغه سړی راولئ چې دلته کې چې کوم دی کار وکړي. زما مقصد صرف او صرف د خپلې حلقې پسماندګي دا ختمول دي ممبرین ده. نو زما به حتی الوس کوشش انشاءالله زه په حکومت کې راځم که بیا هم داسې قسمه حالات وو چې زه پوهېدم ما کار نه شو کولی نو ما ته ممبرۍ ضرورت نشته ما په هغه استعفا ورکړي. ډېره مننه ورور قدرمن چې عزتمن شې زه مهرباني سيدي إذا ما